ما ته الله جل شانو فرمایي چې سلام واچوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سلام واچوه. او ته د انګریز د فلسفې نه، د انګریز د قانون نه، د انګریز د رواج نه، د انګریز د لباس نه، د انګریز د کلتور او د کلچر نه دومره متاثر شولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دې پرېښودل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دې پرېښودله. ای وروره تا ته ویم، ای خورې تا ته ویم، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس بهتر دی که د انګریزانو لباس بهتر دی؟ جواب راکړئ، راته ووایئ. سوچ وکړئ 15 منټه او بیا ماته ووایئ شابه د چا لباس بهتر دی؟ ووایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او که د انګریزانو؟ اوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس ماته بهتر دی. ماته د خپل سر نه د محمد رسول الله لباس بهتر دی. ماته د خپل بچی نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بهتره ده. ماته د خپل بیبی نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا بهتره ده. ای د عشق دعوه کوونکي ازوانه، ای د عشق دعوه کوونکي خورې پیغلې، تا ته ویم واوره. الله جل شانه فرمایي قل وایي د مسلمانانو ته ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کنتم کچیرې تاسې په داسې حالت کې پراته یې تحبون الله ورسوله چې دعوی کوئ د الله جل شانه د محبت او د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت، د عشق، دغه د پیغمبرۍ، دغه د رسالت، دغه د خاتم النبیین دعوی کوئ. نو څه وکئ؟ قل انتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نو څه وکئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زما د ذات تابعداري وکئ، زما د سنت تابعداري وکئ، زما د لباس تابعداري وکئ، زما د طریقې تابعداري وکئ، زما د عملونو تابعداري وکئ. يحببكم الله په بدل کې به څه تاسو ته میلاو شي؟ الله به درته میلاو شي او الله جل شانه به په تا باندې عاشق شي. زه نه ویم، خپل الله جل شانه قرآن عظیم شان کې فرمایي فاتبعوني. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پیغمبر اطاعت وکئ، د انګریز متابعت مکوئ، د لارډ بیکالې متابعت مکوئ، د شریعت متابعت وکئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لباس متابعت وکئ. نو یحببکم الله، الله به تاسو سره مینه وکړي. او څوک چې چا سره مینه کوي څه ورته وایي؟ مینوال ته عاشق وایي که نه وایي؟ نو الله جل شانه به ستاسو عاشق جوړ شي، الله جل شانه به ستاسو سره مینه وکړي. نو لباس ته چا بهتر دی؟ شابه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس ته چا بهتر دی؟ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لباس د چا بهتر دی؟ وایه د عمر رضی الله تعالی عنہ لباس د چا بهتر دی؟ طریقه د چا بهتره ده؟ د عثمان رضی الله تعالی عنہ طریقه او لباس د چا بهتر دی؟ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. د انګریز د کلچر او د هغوی د عقیدونه، د هغوی د عادتونو، د رسم او رواج نه به انشاءالله نفرت کو. قسم په الله چې څوک د انګریزانو د کلچر سره مینه کوي نو څه طریقه به؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب قوما فهو منهم. چا چې قوم سره مینه وکړه هغه د همغې قوم نشو. من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړو، یو شانوالی وکړو، د قیامت په ورځ به دا د هغوی په ډله کې پاڅېږي. مسلمان وروره ځوانه تا ته ویم د انګریزانو سټایلونه کې د چا سره به پاڅېږي؟ زه نه ویم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه خبرې په وحی باندې بنا دي. نو ستا پاڅېدل به د چا سره کېږي؟ وایه که نه؟ د انګریز سره به کېږي. الله هم دې د انګریزانو د یهودو د رسمونو د رواجونو نه وساتي. آمین کوئ. نو محمد ابن القاسم دا هغه ځوان دی چې لاړو او هندوستاني د څه دپاره فتح کړو؟ د هغې زنانه دپاره چې کنځل ورته شوي وو. نن فلسطینیان د ورځې په زرګونو باندې شهیدانیږي. دا پکې څه بند کړئ، شور ډېرېږي، لږ پکې ولګوئ. نو نن دغسې نن عمر رضی الله تعالی عنه نشته چې د هغې مسلمانانو نصرت وکړي. نن محمد ابن القاسم نشته، نن خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نشته. څوک به د هغې مسلمانانو حفاظت کوي؟ اسلامي بادشاه تا ته ویم هغه فریضه، هغه طریقه، هغه جهاد، هغه شجاعت دا ستا پلارانو کړی دی. ای مسلمان بادشاه، ته د دغې خلکو بچی، ته د عمر رضی الله تعالی عنہ بچی، ته د محمد ابن القاسم بچی. راشه